او لالیا دا مدرسې او جوماتونه بندول جایز دي؟ نو لالیا د هرې بیمارۍ لپاره د ټولو نه اول شی دوایي وي لالیا. نو که د دوایي باره کې څه قسم تکلیف په ځان نه ږدي او لالیا هغه غاړو ته منډې وي چې د کومو غاړو نه هېڅ نه جوړېږي، نو دا یو فضول عمل دی. مولانا فضل الرحمن باره کې څنګه خالي ملکي سیاست دی؟ لالیا د مولانا فضل الرحمن باره کې مې دا خیال دی چې د ایشیا په خاوره باندې خدای پاک موږ له یو داسې ستوری راکړی دی. د ایشیا په خاوره باندې خدای پاک موږ له یو داسې ستوری راکړی دی چې دې وخت کې به دا ستوري په مخکې ځمکې بل چا سره نه وي. لالیا ته دنه ولې متاثر یې؟ لالیا زه د دنه ځکه متاثر یم لالیا چې لالیا دې شخصیت په هر وخت او په هر حالت کې زمینی حقایقو په رڼا کې خبره کړله، چېرته یې ذاتي انا نه ده استعمال کړي. خو لالیا بیا هم زما د پاکستان قوم ډېر ناپوه دی چې دوی بیا هم دغه شخصیت نه دی پېژندلی او الټه په هغه باندې الزامات سوی چې دی خو موسم لیگ دی، دی خو که د پیپل حکومت دی خو پیپل سره دی، که د مسلم لیگ حکومت دی خو مسلم لیگ سره دی، او که د نیشنل حکومت دی خو نیشنل سره دی. خو لالیا دا ډېره د افسوس خبره ده او دا ډېره غلطه خبره ده. ځکه غلطه خبره ده لالیا زه دا نشم ویلی چې مولانا پیپل سره دی. ولې هلته چې انتخابات راشي نو مولانا خو پیپل ته په مقابله کې پیټی کېږي، دی څنګه پیپل سره دی؟ نو چې بیا ته د هغه په پیټی کې ووټ وانچوې او د پیپل په پارټۍ کې او د پیپل په پیټی کې ووټ واچوې، نو بیا هغه څه چلو کړي، هغه بیا هم اختلاف ونه کړي. ځه تا ته وایي تا پیپل ته ووټ واچو، زه ځو تا نه اختلاف نه کوو، زه تا سره په پیپل کې شو، نو چې ستا رضا ته رضا ووایي بیا یې هم نه پرېږدي. عجیبه سړی لالیا، عجیبه قوم یې، عجیبه لارو باندې روان یې. هغه پیپل چې تی غوره کړي او ستا د وجې مولانا غوره کړي، کنې نو مولانا خو ورته مقابلې ته پیټی ایښي. آیا کوم یو داسې انتخابات شته چې په هغې کې مولانا د پیپل په حق کې دستربرداره شوی، د مسلم لیگ په حق کې دستربرداره شوی، د عوامي نیشنل پارټۍ په حق کې دستربرداره شوی؟ خو چې کله لالیا هغه دې ټولو ته مقابلې ته پیټی کېدي او ته دغه ټول د هغه نه غوره کړي، بیا هغه ستا خوښې ته خپله خوښه ووایي، بیا ته وایي دا بد وکړو. نو لالیا دا کار خو یو فسادي سړی کولی شي، دا کار خو یو فسادي سړی کولی شي چې ستا خوښې سره اختلاف جوړ کړي برای فساد او بیا په زور هغې له وده ورکوي. لالیا لالي ډېره ښه خبره وکړه، خطا شو. لالیا قطعا د عمران خان تحریک انصاف حکومت دی او مولانا فضل الرحمن د هغوی انتهایي خلاف دی، ته دې اختلاف ته په کوم نظر وایي؟ لالیا د مولانا فضل الرحمن هېچ چا سره اختلاف نشته، خو زمیني حقایقو نه دا خلک په ډډه روان دی، هغې د زمیني حقایقو طرف ته رابلي. لالیا دې وخت کې دا خلک د قانون تره تره لاګانې په قوم باندې لاګو کوي او بلې غاڼه چې مولانا صاحب په خپل نظر ګوري نو دا قوم ټول په دې ځمکه دی او د ځمکې حقایق بل څه دي او د بل څه وایي. چل د قمره دی لالیا. دا موجوده حکومت ښه دی که خراب دی؟ لالیا موجوده حکومت ښه دی یا بد دا خو جدا یو موضوع ده. خو لالیا موجوده حکومت سره د مولانا اختلافات قطعا د دې دپاره نه دي چې هغه ګڼي دا موجوده حکومت ذلیله کول غواړي، هغه دا موجوده حکومت بام ته رسول غواړي لالیا، بام ته رسول غواړي. خو افسوس دې باندې ما هغه وخت کې ویډیو کړې وه کله چې مولانا صاحب د درنې اعلان کړی، نو ما هغه وخت کې دا ویلي چې مولانا قطعا د عمران خان تذلیل نه غواړي، بلکې دی خو عمران خان له یو ډېر غټ چانس ورکوي، خو افسوس چې عمران خان اوس دا چانس موبا کوي او که دې نه استفاده کوي. نو بیا څه وکړه؟ نو لالیا زه چې ګورم تر اوسه پورې مولانا په خپل ځای ولاړ دی او عمران خان هغه چانسونه ضایع کوي. مثال یې څنګه دی؟ مثال یې داسې دی لالیا، هر کله چې مولانا د درنې اعلان وکړو نو عمران خان له پکار و لالیا چې د مولانا ته ویلې وي چې مولانا صاحب راشه ما سره په ټیبل کښېنه او د پرځولو هېڅ ضرورت نشته، کومو ځایونو باندې چې ستا اختلاف دی
او کومو ځایونو باندې زما اختلاف دی هغه به یو بل ته آمنې سامنې په ټیبل کېدو توم د پاکستان خیر خوا زوم د پاکستان خیر خوا توم د دې قوم خیر خوا زوم د دې قوم خیر خوا نظریاتي اختلاف دی که دا اختلاف یو بل سره په ټیبل کېدو کېدی شي چې د دې څه حل راوځي هغه د سره مولانا له دعوت ورنه کړه لالي او زما یو سوال تاسو مولانا صاحب باره کې ښه خبرې وکړې صحیح ده تاسو دا غواړئ چې که عمران خان نن لرې شي او مولانا صاحب حکومت راغی پاکستان کې مثلا صحیح شوه نو دې پاکستان کې به څه داسې تبدیلیان دا نه ویم دا چې عمران خان دې لرې شي او د مولانا نه مطلب دا نه ویم دا ویم چې عمران خان دا ویم لالیا چې عمران خان او مولانا صاحب دي دواړه یو بل ته رانږدې شي ځکه چې د دې دا دواړه قومي رهنما دي د دوی اختلاف قوم ته نقصان نه لالي خبره دار چې دا د نظریه اختلاف دی دا چرته یو ځای چې یو شله به خبره ختم شوه نه لالیا اصل خبره چې د جمعیت نظریه یو ده د پی ټی آی نظریه بل ده د پیپل بل ده خو دا سوال به پرېږدو زما زه تاسو نه یو سوال کوم زه هر لیډر باره کې ستاسو خپله رای لکه مثبت رای څه ده د باچا خان په صرف یو نیم منټ کې باچا خان بابا باره کې ستاسو سره زه خپل ټولو لیډرانو ته زه خپل ټولو لیډرانو ته لالیا زه په خپله که هغه پښتانه دي که هغه پنجاب زه په خپله پښتون یم خو نه که هغه پنجابیان دي که هغه سیندیان دي که هغه بلوچیان دي زه خپل ټول لیډرانو ته په ښه نظر ګورم پاتې شوه لالیا په نظر کې تضاد دی د هغې د وجې په نظریه کې تضاد دی نو لالیا هغه موږ چونکې یو بل سره کینونه هغه اختلافات موږ یو بل سره شیر کوونه هغه موږ یو بل ته مخامخ کوونه کنې لالیا زموږ خاوره یوه ده زموږ ضرورتونه یو دي زموږ نظریه یوه ده صرف غلط فهمي ده لالیا زموږ په منځ کې خبره حقه یوه ده آده میري نیمستا نیمه زمین لالیا همدا خبره ده لالیا او لالیا همدا لالیا ما ته وویل ته د جمعیت علماء اسلام ورکړي کارکونه بالکل لالیا دې کې هیڅ شک نشته ولې چې تاسو صرف مولانا صاحب له الفاظ استعمال کړل چې په ایشیا کې ټول نه غټ لیدل او لالیا نو دا الفاظ د عمران خان استعمال نه کړ نو لالیا لري دا زرداری له استعمال کړی هغه نه دي کنه لالیا هغه نه دي کنه نه او لیډران دي خو د پاکستان دي ګوره لالیا عمران خان لیډر دی بالکل عمران خان لیډر دی خو د پاکستان زرداری لیډر دی خو د پاکستان زدا منم لالیا نواز شریف لیډر دی خو پاکستان خو لالیا مولانا فضل الرحمن خو ما د پاکستان لیډر هغه ته نه دی ویلي زه خو هغه ته د ایشیا لیډر ویم او که لالیا د پوره دنیا لیډر ورته وویم نو احمقه بني که د پوره دنیا لیډر ورته وویم احمقه بني نه لالي ما تاسو نه سوال کړی و چې مثلا مولانا فضل الرحمن صاحب حکومت جمعیت علماء اسلام حکومت په پاکستان کې راشي جی او فل پاور سره راشي جی نو ستاسو خپل څه خیالات چې څه تبدیلیانې مولانا صاحب راوړي ستاسو توقعات څه دي درې داسې اهم درې داسې هم دا وخت چې مولانا نه یو توقع ضرور ساتم لالیا د مولانا صاحب حکومت چې راغی لالیا که نور څه وکړي او که ونه کړي خو د دې یوې خبرې یقین کوم چې دا سود به ختم اول دویم ووایه او دقه یو کار چې ما له وکړي لالیا زه د دقه یو کار اوس دویم ته راشئ چې سود ختم دویم کوم کار به وکړي لکه ستاسو په ذهن کې لالیا چې هغه په خپل ژوند کې دا یو کار موږ له وکړي سود ختم کړي زه د دقې توقع ساتم نو سودي نظام خو زما نږدې لالیا زما نږدې لالیا د دنیا ټولو نظامونو کې د ټولو نه غلط نظام د سود نو ستاسو توقع شته چې ختم وږي ان شاء الله لالیا ان شاء الله دغه مخکې داسې یو مثال جوړ شو راغلی او په زموږ په کې پی کې کې هغه ټایم چې کوم دی د حکومت راغلی هغې کې داسې مونږ تبدیلي نه ولیدلې که نه څنګه چې عمران خان دی نه مخکې په زموږ کې پی کې کې حکومت راغی هغه ټیم هم خلکو دا کوم چې د پی ټی آی والو هغو ډېرې دعوې کړي چې نه ډېره تبدیلي کې پی کې کې راغله کوم چې د پی ټی آی والو مخالفین هغه وایي دا بالکل فضول حکومت خو بیا هم په قومي سطح باندې حکومت راغی خو مولانا فضل الرحمن صاحب دی حکومت چې کوم هغه ټایم هلته هم هغې کې سود نه ختم شي زما مطلب اختلاف نه دی صرف دا دی چې ستا کوم چې د جمعیت مخالفین دي یا هغو چې کوم دا سوال اوچتي چې هغو ته دا د هم تسلي وشي او دې طرف ته راشي که نه که څنګه موږ اختلافي سوالونه کوو نو هغو مطمئن کېږي بس ته به راځي او بالکل بالکل هغه ټایم خو دومره تبدیلي داسې په دې صوبې کې نه راوستي یا که زما په نظر کې نه تاسو رهنمایي کولی شي ګوره لالیا
تر څو پورې چې دا خبره ده چې د مولانا صاحب حکومت په صوبه کې راغلی او د هېڅ نه دي کړي نو دا خبره غلطه ده ځکه د مولانا صاحب چې کله په صوبه کې حکومت راغلی ولالیانو په هغه کال باندې زما جات قومي سکول ویل دی په هغه کال باندې زما جات قومي سکول لیدل دی او لالیه کله نه چې د صوبې نه د هغو حکومت تللی نو بیا زما جات کې سکول ته نه دي د هغې وجه دا وه چې په هغه خپل دور کې چې هغوی د سکولونو بچو لپاره څه کړي نو زه هم د دې قابل شوی یم چې زما بچو هغه کال کې هغه پانساله کې زما بچو هم سکول ویلی کله نه چې د هغو هغه پانساله لاړه لالیا نو بیا زه د دې نیم قابل شوی چې زه خپل بچي سکول ته لالیا اوس هم کتابونه او فیس هر څه فري دي ولې نه لګي لالیا فري دي خو نوم پې دي فري دی مستحق ته رسي نه او هغه دور کې ما ته را رسېدله نو ما خپل بچي سکولونه له هغه کیدای شي ځکه راسله تاسو په خپله وایي چې زه د جمعیت یو نه لالیا زه د جمعیت خاموش رکن زه قطعا همیشه په جمعیت کې ګرځم خرچه خپله کوم حتی چې د جمعیت جلسې له لاړ شم لالیا نو د دوی ډوډۍ نه خورم که په بډګرام کې د جمعیت څومره جلسې شوي دي په هغې کې د چای د ډوډۍ انتظامات وي خو لالیا ما باندې به دا ثبوت څوک ونه کړي چې ما د جمعیت په دسترخوان باندې چېرته ډوډۍ خوړلي ما د جمعیت په دسترخوان باندې چېرته چای زه لالیا اوس اخر کې بس هر څه وشو دا ډېر مطمئنه جوابونه تاسو ښه راکړه او خدای تاسو برقرار ساتي لالیا که دې باره کې ما سره یو خبره پاتې ده نه اوس دا اوس تاسو نه ما دا سوال کوم چې ما تاسو ته وایي چې هرې پارټۍ کوم لیډر دی هغه باره کې صرف دوه الفاظ وایي ویډیو بدل کړه